خدا دریم کلیپ شو په مسله د تبرک به اثار صالحین کې موږ دغه ماده چیړله چې بارا کاف د پسو ابواب کې مستعمله ده چې یو ورکې لازمی دی او درې متعدی دي او دغه وضاحت موږ شروع کړو دا ویلو چې دا ماده د برکت باب تفاعل کې دا مستعمله ده او نه ځای دا مستعمله ده باب د تفاعل لازمی دی که متعدی دی متعدی دی په سوره فرقان کې مستعمله ده اول ځل اول آیت کې سوره فرقان لسم آیت کې مستعمله ده سوره فرقان یو شپیتم کې مستعمله ده سوره غافر سلور شپیتم کې مستعمله ده سوره زخرف 15 اتیم کې مستعمله ده سوره الرحمن ات اویم کې مستعمله ده او دا مخ کې موږ د دې وضاحت کړو پوش تفاعل باب ته چرایش تبارک یتبارک تبارکن دسه راځي لا تفاعل چش تبارك يتبارك تباركا فهو متبارك وتبورك يتبارك تباركا فهو متبارك امر دې تبارک راځي نه ته بیا لا تبارک راځي خبره باندې پوښ لیکنه او کڅوک شبو واری دی چې علامه قرطبي تفسیر قرطبي دیار لسم جل 15 صفحه کې لیکلي ځان سره ولیکي دیار لسم جل 15 صفحه تبارک علامه قرطبي فرمای اختلف فی معناه اختلاف کړي شوی دی په معنی د تبارک کې فقال الفراوي هو في العربيه وتقدس واحد تبارکا او تقدسا په عربي لغت کې په یو معنی راځي وهما للعزم او د عظمت د پاره دواړه راځي بیا قول د زجاج او د نحاس او د نورو علماء اقوال ذکر کړي په قیل سره او اخر کې فرمایي فاما القول الاول فمخلط اول قول چراوالی هغه کې خلط ملط کړي شوی دی لان التقديس انما هو من الطهاره تبارک او تقدس وی څنګه دواړه یو غني وی تقدیس دا خو په معنی د طهارت راځي ولیسا من ذافی شی او دلته خو تبارک کې دغه د تقدیس او طهارت معنی د سره شتنه څوک شوبه دا واردی ځکه مونږ خو مخ کې د تبارک معنی تقدس او تعالی او تعظم او تنزه او کنه جواب بدی علامه قرطبی مفسر دی رحمه الله لوی سړی دی خود اللغت په مسلو کې با وایا اعتبار قول د امامانو د لغت تیخه امون په دې څومره د لغت کتابونه پیش صحاح لسان العرب لغات کشوری موجم الفاظ القرآن خبره باندې پوښ ولیکنه غړي حواله مونږه پیش کی چیرې دا په دغه معناګانو باندې راځي لکه لسان العرب لسم جلد حواله مونږ ورکا تبارک اتقدس وتنزه وتعالى وتعاظم ده روح المانی حواله ورکا تقدس وتنزه عن كل نقص ده ظهری حواله ورکا تبارک معناه تعالى وتعاظم ده معلم التنزيل حواله ورکا تبارک تعالى وتعظم وغيره وغيره پښتو باندې پوښوي کنه بهرحال حاصل د ټولو خبرو دا شو چې د برکت تمم د غیر الله نه د صلحه او د نیکانو نه کولیش د برکت نسبتم اغي ته کولیش په کوم ځکه نیکان پاکان دفنی اغه زینو ته د برکت عقیده ساتي او برکت ته حاصله ولیش آثار او تبرکات د نیکانو پاکانو د حصول د شفا په نیت دا استعمال ولیش او د غي زیارت او ملاقات تم ورتللیش او غیر الله نیکانو صالحانو ته مبارک دا هم ویلیش خبره باندې پوښ او انبیاء کرام او اولیاء کرام ته د برکت عقیده ساتل دا یو ضروری عقیده ده د قران کریم د ګڼ نصوص نه مونږه دا مخکې بیان کړی وو او سی بیا هم درته ذکر کوم لکه سوره هود آیت نمبر 48 قیل یا نوح اهبط بسلام من وبرکات علیک وخت تیر شو کنه نوح علیہ السلام ته الله دا وی نوح علیہ السلام ته د برکت عقیده ساتو کنه وسات او بیا هغه امم او هغه ډلې وعلى امم ممن معك هغه ډلې چې د سره وی چې د اصحابو
هغه 80 افراد او اشخاص هغه هم مبارکان د برکت عقیده به وتساتو کنه مساتو. دا غرنګ سوره هود 73 آیات ځان سره ولیکي. اتا جبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت. ابراهیم علیہ السلام کورنۍ ته به د عقیده ساتو د برکت عقیده بساتو. دا غرنګ سوره اعراف 137 پوش شام ته به د برکت عقیده ساتي. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. شام ته مراد دي. دا غرنګ سوره اسراء اول آیات سبحان الذي اسرى بعبده. او سوره انبیاء 71 آیات ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها. شام ته به د برکت عقیده ساتي. دا تقریبا 21 آیاتونه جوړیږي ښا. لکه سوره انبیاء 81 آیات، سوره سبا 13 آیات، سوره صافات 113 آیات، سوره نمل 8 آیات. دا وخت تیر شو زګه په بیا تفصیل نکو. سوره انعام 92 آیات، سوره انعام 55 آیات، سوره انبیاء 50 آیات، سوره صاد 29 آیات، سوره آل عمران 94 آیات، سوره مریم 31 آیات او سوره مومنون 29 آیات او سوره قاف 9 آیات، سوره نور 15 آیات او سوره نور 61 آیات، سوره قصص 30 او سوره دخان 3 آیات. خبر باندې پوښ وکنه. همدا غرنګ ځان سره ولیکي. سوره بقره 2 پارا آیت نمبر 248. د طالوت رحمه الله بارکه چې راضی چې خلکو داغه بادشاہي کې شک کولو. ان آیت ملکه آیاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون. دې ځکه د تابوت واقعا چې تاسو ولولئ زمونږ د اهل سنت والجماعت نظر او فکر دته نه ثابتېږي. د نیکانو آثار او داغي بقایا او داغي تبرکات ته د برکت عقیده ساتل، داغي نه برکت حاصلول، د برکت نسبت وتکول، دا د ما سبق صلحو انبیاء نیکانو پاکانو نظر او فکرمو. حواله ځان سره ولیکي. تفسیر خازن اول جلد 115 صفحه. هغه د تابوت د واقعي تفصیل صدا سے بیان کړي. وکله چې موسی علیه السلام وفات شو، د موسی علیه السلام مبارک د وفات نه بعد دغه خلیفہ یوشع علیه السلام چې ابن نون علیه السلام هغه ورته وي هغه مقرر شو. نو بیا هغه بن اسرائیل باندې د تورات احکام جاری کول. او کله چې یوشع علیه السلام وفات شو، نو بیا د یوشع علیه السلام د وفات نه بعد دغه خلیفہ کالب ابن یوقینو علیه السلام بیا دغه د وصال نه بعد حزقیل علیه السلام مقرر شو. خو چې کله حزقیل علیه السلام په حاصره حلوا والا کله چې هغه وفات شو، بنی اسرائیلو کې بدعات پیدا شو. د الله تعالی عهدونه هیر کو، د اصنام عبادت شروع کو. نو الله تعالی دی الیاس علیہ السلام نبی راولېږلو. الیاس علیہ السلام چې کله وفات شو، یسع علیہ السلام ورته الله پاک راولېږلو. او چې کله یسع علیہ السلام وفات شو، نو دی سرګند ډیر ګناهونه شروع کو، قسم قسم ګناهونه. نو بس دی ته الله پاک دښمنان را پیدا قوم د جالوت. دوی به په ساحل د بحر د روم کې اوسېدل، د مصر او د فلسطین په دا منځ کې دی اوسېدل. دوی ته به عمالقه ویل. نو دا د جالوت دا قوم عمالقه په بنی اسرائیل باندې غالب شو او بلا خلک یې تنه بندیان که او 400 د غټیټو زامنو باندې جزیه وغیره مقرر کی چې موږ ته به دومره ټکسونو جزیه راکوي. او دین تورات شریف واغستو هغه ورته وسوځولو.
او دغه وخت کې بني اسرائیلو کې یو نبی نو. خو د څومره خاندان د نبوت چې و دا ټول په ټوله وفات شوی و. دې کې صرف یو زنانه پاتې وه د خاندان نبوت، هغه هم حامله وه. دی هغه یو کمره کې بنده کړې وه. د دې یېره نه وي که جینۍ پیدا شوه نو د هغې په ځای به موږ ورته بیا هلک ورکوو. ځکه بني اسرائیل چې څومره وو د دې په اولاد کې ډېر رغبت کوونکي وو چې که د دې نر بچی پیدا شو هغه به نبي او بیا به هغه غټیږي او موږ به د هغه اتباع کوو، د هغه ملګرتیا کې به دې عمالقو باندې غلبه حاصلو. دا مورې چې ونه هغې به دعاګانې کولې چې خدای ما ته نر بچی راکه، نر بچی راکه. خدای ورته نر بچی ورکو. چې نر بچی د دې زنانه وشو نو دی ورته نوم اشمویل علیه السلام کېښودو. اشمویل معنی عربي کې دا اسماعیل. دی به ویل سمع الله دعایی. نو کله چې دا اشمویل علیه السلام دا غټ شو نو د تورات د تعلیم دپاره بیت المقدس کې یو عالم ته دی وسپارل، هغې ورته کفیل مقرر ک. او هغه د بیت المقدس هغه عالم هغه د خپل متبنه وګرځولو، زوی یې نه جوړ کو. نو چې دا معصوم کله بالغ شو نو دی د دې راهب سره په دې بیت المقدس کې پروت دی، شپه ده او د بلوغ نه پس ورته ملک راغه، جبرائیل علیه السلام ورته راغی او په داسې حال کې ورته راغی چې دی د خپل شیخ په خوا کې ودو او دا شیخ په یریدو چې هسې نه څوک ورته ضرر ونه رسي ځکه بیا خوا کې سملولو. نو فرشته چې راغه د دې شیخ په آواز کې دته آواز ورکو یا اشمویل. نو دې مبارک د یری په حالت کې را پاسېدو او د شیخ ته وفرمایل چې پلاره تا زره وبللم سوی راته څه شته؟ نو شیخ ورته ویل چې واپس لاړ شي وده شه تا ته خو ما څه نه دي ویلي. نو چې دی وده شو ثانیه ورته بیا فرشتې آواز وکړو یا اشمویل. دی بیا راغی وی دعوتني یا ابي، بابا تا را بللی ومه. هغه ورته وی نه لاړ شي وده شه ما درته څه نه دي ویلي. او ورته ویل که دریم ځل مې درته آواز هم وکړو بس بیا مه راځه. خو چې دریم ځل ورته فرشته راغو آواز یې ورته وکړو بس ورته فرشته ظاهر هم شو. د مبارک ته ویل چې ته خپل قوم ته لاړ شي او د الله پیغامات هغې ته ورسوه، ته د خدای پیغمبر شوې او ته الله دې ته نبي ورولېږلې ځه لاړ شي. هغه چې دې قوم ته راغی نو هغې تکذیب وکړو. یو هغې ویل چې د نبوت کې جلتي وکړه، 40 کلنۍ ته انتظار ونه کړو او اوس ادراک و بلوغ شو بیا ورسره متصل د نبوت دعوه م وکړه. خبره باندې پوش وی تا ته یا تر اوسه نبوت نه دی میلو. بیا ورته وی که ته رښتونی زموږ دپاره یو امیر مقرر که. ورسېدلې نو هغه مبارک ورته ویل زه رښتونی یم او الله تعالی ما ته وحی وکړه چې ستاسې امیر طالوت رحمه الله ما مقرر که. نو دوی ورته ویل چې بادشاهي به هغه له څنګه ثابته شي؟ حال دا دی چې هغه خو د یهوذا ابن یعقوب علیه السلام په اولاد کې دی، ځکه چې سلطنت د ده په اولاد کې را روانو او د هغه اولاد کې نه دی، نعوذ بالله خطا شو. او دا طالوت رحمت الله علیه د لاوی بن یعقوب علیه السلام په اولاد کې را روان دی. ورسېدلی او بل دا ده چې دی خو فقیر او غریب دی، ورسره مال هم نشته، نو څنګه مستحق د بادشاهۍ شو؟ هغه مبارک ورته چې خدای تعالی دی په 2 خبرو د وجې نه غوره کړی دی. ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم والجسم. فراخي لري په علم او جسم کې، د الله غوره کړی دی، بس دا بادشاه دی. دی ورته ویل چې څه علامه د بادشاهۍ به وي که نه وي؟ نو اشمعیل علیه السلام ورته وی چې ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت، یقینا نښه او نشانه د بادشاهۍ د ده دا ده چې تاسې ته به یو تابوت راشي. دا تابوت د څه او دې تابوت کې څه؟ دا هم ځان ته اوږده واقعه ده. اقوال د مفسرینو په دې کې بلا متعدد دي. حواله ځان سره ولیکئ، البحر المحیط 2 جلد 581 صفحه.
علامه ابوالحیان اندلسي لیکلي دي چې سیدنا عبدالله بن عباس او حضرت ابن صائب رضی الله تعالی عنہ بیان کوي چې دا صندوق او دا تابوت دا د شمشاد د لرګیو د شمشاد د لرګي نه جوړو او په دې تابوت د سرو زرو کارم شوی د دې تابوت لمبای 3 غزا او چوڑائی د دې 2 غزا او د دې تابوت عظمت او جلالت او شرف او فضیلت بن اسرائیلو کې معروف او مشهور او بیا وی چې تابوت کې کم تبرکات وي خدای تعالی دا غي تسریح نه کړي ابهم ما ابهم الله خو بیا ځینې مفسرین دا غي باره کې تشریح کوي او زه دا غي متعلق مختصر بیان ستاسو په وړاندې کوم ودا تابوت په آدم علی السلام راخته شوی او په دې کې د جمی انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات تصویرانو یو مصنوعي تصویر دی هغه حرام دی چنن پکې مولوی صاحب او مفتی صاحب او شیخ القرآن صاحب او پیر صاحب او امی صاحب په دې ګناه کې ټول را مبتلا شوي دي ښه او بعض یاران پکې بیا قائل بالفرق دی بین التصویر والعکس او وی تصویر هغه ته وی چې جسم لري د بخاری شروح د سلور مذهبونو فقه ذکر کړی ده په حرمت د تصویر کې ښه چې دا حرام دي د پنجاب یو بریلوی عالم دی غلام رسول سیدی سے په شرح د مسلم کې هغه د فروق مرباطل کړي دي خپ دلایلو چې فرق پمین د عکس او د تصویر کې چې څوک کوي دا ټیک نه دی او بیا چې دا ست دی عکس وې د غي حرمت په حدیث صریحه ثابت کړي دي چې ته وې تصویر هغه جسم لري نبی صلی الله علیه وسلم چراغ او د فاطمی بیبي د عائشه بیبي په دروازه کې پردس وړاندوا او هغه کې څه تصویران او چې ته ورته عکسونه وای او ته د عکس د جواز قایلی لکه چې وبو کې وی څنګه ښکاری وي د عکس دی او څنګه چې په سوي شیشه کې ښکاری وي د عکس دی او تصویر هغه ته وی چې د بوت پرنګ جوړ جسم لري نو د پردې پسې س بوتانو واتسامې نویر خلولي اته چې ورته عکس وې دغه عکس د کپړه کې دنه تصویرانو دا مبارک چې ولې د نو رنگ کې تغییر راغی ورشل ولا پرده لړېک کسو کې وباسي ځان ګناګار غړي د جواز قیل نه وي نو یو ګناه خو ممکن نه د دنیا ګناهونه دي خو ځکه بیا هم څه خبره نشته خو چې دا دلایل وتوي د جواز قیلی دا ډېر خطرناک خبره ده دا ټیکنزي د حرمت قایلی پوه شوې په خبره یو د قدرتی تصویر هغه جواز لري لکه دی تابوت کې قدرتی تصویران د انبیاء کرامو پراتو تفسیر ساوی په دې ځای لیکلي دي وفيه سورة محمد صلى الله عليه وسلم وبيته وأصحابه وقيامه يصلي بينهم حاشیة الساوی علی تفسیر جلالین اول جلد صفحه 140 اغید علی کلی دی رسول الله مبارک تصویرم پدې کې پروت د کور تصویرم پکې وو د صحابو تصویرانم پکې د خلفای راشدینو د صحابو په ډله کې ولاړو جمع ورکوله الله ولا په خپل قدرت داسې تصویر جوړ کړو دا په دې تابوت کې پروت کستا تصویر قدرتی لاس ته درغو چرته کاڼي کې ستا تصویر جوړي خو بیا وساته خیر دی پروا نه کوي او چې د خپل وباسي او فریمونو کې بندینو د لا یجوز دی محترمه او د مولوی صاحب او د پیر صاحب او د مفتی صاحب او د شیخ القرآن صاحب تخصیص پکې نشته هر چاته حرام دی او بیا حرام کار کول په حرمینو کې دا اشد حرمت سره حرامي چې بیا د بیت الله شریف په څنګ کې ولاړی او پر دې زنانم ځان سره پکې راولي او لا یو ویډیو کوي دا خو بیا ډیر شنی عمل دی او چې بیا د هغه ذات چې چای په حرمت سونه احادیث فرمایلی او غس لاس کې ترخ کې چپلی نیولی او په خلاص کې ویډیو نیولی او ځانم پکې راولي دغه د مزار په خوا کې دا غوډی راشد ګناه ده ډیر عظیم جسارت او دلیری زړه ورتوب دین بهر حال نو نازل په آدم علی السلام
سلسله به سلسله شیس علیه السلام ته ورسېدو، ابراهیم علیه السلام ته راغی، بیا اسماعیل علیه السلام ته میلو شو، بیا د هغه د زوی قیدات سره هغې سره موجودو، او د قیدات سره چې د اسماعیل علیه السلام زوی د تره زامنو یعنی اولاد د اسحاق علیه السلام سره دي تنازعه وکړه، هغې وله تابوت ورنکو. یو ورځ آل اسماعیل علیه السلام د دې تابوت د کلاولو بلا کوشش وکړو خو کولو نه شو. دی لګیا دی تابوت کولاوي نه کولاوي، د اسمان نه ورته یو منادي आवाज وکړو چې دا تابوت سیوا د نبی نه بل څوک نشي کولاولی. او دوی ته ویلی شو چې دا تاسو د خپل د تره زوی یعقوب علیه السلام ته حواله کړئ. بس دی د تابوت په اوږو باندې کېښودو، غاټ شو، یعقوب علیه السلام ته وسپارلو. یعقوب علیه السلام نه دا لاندې را روانو سلسله به سلسله بني اسرائیلو ته دا منتقل کېدلو، حتی چې دا موسی علیه السلام ته میلو شو. موسی علیه السلام پکې خپله امسام داخله که، خپلې پڼې پکې داخلې کی، د تورات څه الواح و تختیم پکې داخلې کی. من و سلوا کرتبی لیکلی چې دا ترنجبین، کسرت دا فتحه د را سره د تشدید، ترنجبین دیم پکې ور داخل که کېښودل پکې. او د هغه نه بعد د هغه چې څومره خلفه و هغې کې دا منتقل کېدلو تر دې چې دا تر اسماعیل علیه السلام پورې دا راورسېدلو. حواله مې د بحري محیط درکړې وخه، او د اسنا منځ کې مې د نورو تفاسیرو حوالې هم درته بیان کړي. اوس راشي څه نور اقوال چې د تابوت کې څو دننه د تابوت شریف کې څه پراتو. نو مختصر تاریخ دمشق ځان سره دا حواله ولیکئ، 11 جلد صفحه 140 د عبدالله بن عباس صاحب قول نقل کړی دی. هغه مبارک فرمایي چې د صندوق و تابوت کې د تورات شریف تختې وي، د موسی علیه السلام امساوه او د پیشو د سر په شان د شنو زمرود یو سرم پکې پروتو، د پیشو د سر په شان د شنو زمرود یو سرم پکې و، او دې کې د هارون علیه السلام پټکې و، او د هغه ورکې جبم و قبا. او الله تعالی د دې اشیاء باره کې څه وایي؟ فیه سکینة من ربکم، په دې کې دل آرامي وه ستاسو د پاره، ستاسو د رب د جانبه. او سکینې نه وي دا مراد دی وي کله به چې جنگ شروع شو، جنگ خبره باندې پوه شوي، د بني اسرائیلو د کافرانو درمیان کې وي د سر به چغې وهلې ښه، او دا سر به ګرځېدو، او تابوت به فرشتو په فضا کې اوچت کو، د تابوت به 2 ژبې وي، دا به د تابوت نه رابهر شي. په دې یو ژبه کې به نور او په بله ژبه کې به ظلمت و. نو دې تابوت به د نور په ژبه په بني اسرائیلو مؤمنانو باندې نور بادولو را ګزارولو به، او په نورو مقابله کې چې کوم مشرکان صفونو کې راغلي په هغې به ظلمت بادولو، ظلمت به په هغې باندې اچولو. نو کله به چې تابوت کې دا مسله راغه چې دی به اوچت شو او د نورو د ظلمت دا 2 ژبې به ترې راښکته شوې، نو د بني اسرائیلو به یقین راغی چې میدان د جنگ مونږ وګټلو، نو بیا به دی دا میدان د جنگ ګټلو. کله به داسې موقم راغه د دې به خپلو کې اختلاف راغی، نو چې اختلاف به راغی نو دواړه فریقین به تابوت ته راغله، او هر فریق به د خپله معما او قضیه تابوت ته بیان که جیوي د ما سره دا زیاتې کړې، هغه ویل ما سره دا کړې، نو تابوت نه به غیبي اواز راتله و، فیصله حقه به ورته تابوت کوله. او د مفسرینو تصریحات به درته پیش کم چې د دې تبرکاتو دومره کمالو چې کله به دی میدان د جنگ ته تله دی به شکست خوړو، بیا علماو ته راغه چې هغه کافر هم دي، مونږ اهل حق یو، مؤمنان یو، او مونږ شکست خورو. هغې ورته ویل چې سادهګانو ځان سره د تابوت یوسئ، د تبرکات دی ورکې، دا مخکې د صفونو کېدی، وسیله پې ونیسئ، په دې تبرکاتو وسیله ونیسئ، الله به در سره امداد کوي.
ودی بچی بیا په دې تابوت وسیله ونیوا قال فینصرون ورسره مدد به من الله کولی شي د چا په پټکیو د چا په پڼو د چا په امسو د چا په جوبه چې وسیله نیول جایز دي او مدد په حاصلیږي نو په دغه پاک ذوات به وسیله نیول څنګه لا یجوز شي څنګه به شرک او بدعت شي او دا تفاسیر لیکلي د اهل سنت والجماعت تفاسیر لیکلي دي اشدا کتاب تر واخله دا د شیخ امین بشوری کتاب د لاندې پروت دی دا راوړ دی وی چې مقلدینو کې علم والا څوک نشته پوش صفحه ما راوخ کې د غزي کې لیکلي او د وابیانو دغه ته چې ورشه کنه مکتبی ته چې ورشه نو ټول کتابونه چې څومره دی ګوري د مقلدینو ګوري ښه صفحه ما سره راماته کچې څه شو پوش وي دا تفاسیر چې څومره د وابیانو سره مکتبه کې پراتی ګوره دا ټول د مقلدینو دي خکدات نه یو طرف ته کې ودات نه والی قسم دې کده قران کریم ټکي ترجمه دي کولې شي د ځان نه ور باندې پويږي د بخاری چې څومره شروع ور سره دي ګوره دا تمام په تمام د مقلدینو دي ښه کدات نه والی ورا کستا په نسبت باندې تقلید شرک دی د مشرکانو شروع دی ولی خودلی نبي په حدیث باندې نه پويږي ښه پریده ما ته پریده د کې ډېرې صفې ماتې دي اوایلو کیو نو کداغه تنواله ورته را کده د مشرکانو دغه شروح د مګورا نګوري بیا د بخاری په یو ټکی باندې دینه پويږي ښا ځان مولا کې زمونږ د مقلدین په کتابونو باندې بیا نمک حرامي راپاسي نبي درته وی چې یاره تقلید شرک دی او تقلید پکې چاره وسته دی په صفه سلی رښتمه کې د تقلید حقیقت او د مقلدین او اقسام پدې کې شیخ امین بشوری وهابی لیکلی د ابن قیم په حواله اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم پوش وی اهل علم ټول پدې باندې متفق دي چې مقلد دا د اهل علم د جملې نه معدود او شمیرل شوی نه دی اجماع کړی دا علماء پدې خبره باندې چې مقلد په علماء کې نشمارل کیږي نو موږ ورته جواب کې دا وایو ښا چې د ابن قیم دا قول آیت دی که حدیث دی دغه ته څه اعتبار دی موږ به د علم غرونه تا ته مقلدینو کې وښایو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مقلد او دغه غوندې عالم سوې مجسو کې مثال قدریم پیش کی امام ترمذی بارک دا راضی و دا شافعی مذهب او مقلد پوش قاضی ثنا الله پانی پتی سے علم منی کنه منی معدود په اهل علم کې دی کنه دی محمود علوسی عالم دی کنه دی قرطبی عالم دی کنه دی سیوطی عالم دی کنه دی خطیب شربینی عالم دی کنه دی علامه خازن عالم دی کنه دی شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب عالم دی کنه دی علامه نصفی د کنز مولا صاحب عالم غنی کنه غنی مولا علی قاری عالم دی کنه دی علامه طحاوی چې مجتهد دی مقلد دی د امام صاحب فی الجمله عالم غنی کنه غنی علامه شامی شیخ عبدالحق صاحب طحتاوی نووی بدر الدین عینی ابن حجر اسقلانی علامه نیموی مولا جیون شاه عبدالعزیز عبدالغنی نابلسی سونه او زرګون علما موږ بداغي اسامی پیش کو چې دا تاسو غوندې خلک داغي په چونو کې مسوګ نه حسابي داغي د سپلو قابل هم نه غني چې سپلې سره برابر کی او تر پاسې چې مقلدین سو کله علم نشمیري غرض مې دی کې دا چې تفاسیر او حوالی موږ ورکو د اهل سنت والجماعت چې دا خلک په هغه تفاسیرو د شپې وګوري د ورځې ور باندې برید تاوي ځان د شیخ القرآن په پوسټر کې لیکي هغه تفاسیرو دا لیکلي چې دی به د تابوت باندې وسیلې نیولې او الله به ورسره امداد پې کولو ښه پښتو باندې پوه شوئ تفسیر ساوي ځان سره ولیکئ اول جلد 140 صفحه 140 صفحه او المراد بالسکینه صور الانبیاء یہ سکینی د مراد د انبیاء تصویرانو فما ارزو کو چې مصنوعي تصویر یجوز ده نه لا یجوز ده او قدرتی تصویر دا یجوز ده پوش دغه شان ځان سره ولیکي تفسیر جامع البیان دویم جلد 300 یو کم 90 صفحه
تفسیر د ابن جریر طبری رحمه الله هغه هم د اقوال ذکر کړي چې دې کې تبرکات د انبیو امسا وا پټکی و پړی وي او خلکو ور باندې وسیلې نیولې. همدا شان تفسیر کبیر دویم جلد 291 صفحه، تفسیر کبیر دویم جلد 291 صفحه، تفسیر خازن اول جلد یوصل اتیا صفحه. دا کم د فیصله خبره چې مو کا چې تابوت به د دې درمیان کې فیصله کوله دا علامه خازن ذکر کړی دا ښه. علامه خازن وای په اول جلد یوصل اتیا صفحه کې وکانو اذا اختلفوا فی شیء تحاکموا الی، وکانو او دا بنی اسرائیل اذا اختلفوا فی شیء چې کله به یو شي کې دی خپل منځ کې اختلاف وکړو تحاکموا الی تابوت ته فیصله یوړه فیتکلموا ويحكم بینهم او هغه به ورسره خبرې کولې او د دې منځ کې به فیصلې کولې. او بیا الله مخازن وی وکانو اذا حضروا القتال، او بنی اسرائیل به چې کله جنگ ته حاضر شو موږ دا د وابیانو کتابونه هم ښودلی شو. د خازن باره کې وی چې دی په تاریخ کې ثقه دی او تاریخ کې د اقوال لا مقبول دي. موږ د وابیانو حوالې پیش کو. دا یو تاریخي واقعه د تابوت الله مخازن ذکر کړی ده. تاریخي واقعه ده کنه ده او یادګاری او تاریخي واقعه الله مخازن ذکر کوي. وکانو اذا حضروا القتال، بنی اسرائیل به کله جنگ ته حاضر شو یستفتحون به طلب د فتح من الله به په برکت د دې تابوت کولو علی عدوهم په خلاف د دشمنانو خپلو فینصرون مدد به ورسره کولې شو میدان می د تابوت په وسیله باندې ګټلو. همدغه رنګي دا خبره تفسیر بیزاوی هم لیکلې ده اول جلد 141 صفحه، تفسیر بیزاوی اول جلد 141 صفحه. پوش او بیا مخکې ورپسې فرمایي وي چې کله بني اسرائیلو کې بغاوت زیات شو نو الله په دې باندې عمالقه مسلط که هغې ته نه دا تابوت یوړو او نعوذ بالله د خپل بور او د بول او براس په ځای کې دې ظالمانو کېښودو او دې عمالقو به دې تابوت باندې ګندګیانې اچولې. تفسیر جمل خازن جلالین مدارک لیکلی دي وی چې دی کله تبرکاتو بېدبیو کا نو الله د عمالقه په مختلف امراضو کې مبتلا ک. جملم دا لیکلی، خازنم لیکلی، جلالینم لیکلی، مدارکم لیکلی، روح البیان اول جلد 315 هم دا لیکلی. تفسیر روح البیان اول جلد 315 هم دا لیکلی. هغه دا لیکلی چې الله تعالی دا عمالقه د وجه د بېدبې د سوی ادب د تبرکاتونه بواسیرو کې مبتلا کړل، بواسیرو کې اخته کړل. بیا وی وهلکت من بلادهم 5 مدائن او د 15 خاریه د پکې تاون کې لاړې بواسیرو نمړې شو. بیا دې کې د بنی اسرائیل یو جنې وا چې هغه دی بند کړي وا وی هغه ورته ول جدا سو کوي د تابوت بنی اسرائیل ته واپس کوي دا وبا بدن لري کله قسم نه ټول ختمه یوم نه پریدي. بیا دې دوه د غوا گاډي روغخته سبا ورکه خرګاډي خرچي مخ کې بغواګانې وي او دا تابوت داغي منځ کې خودلو خوشي کې دا غواګانې. بیا الله تعالی فرشتي راولېګلې او دغه تابوت راواغستو د اشمعیل علیه السلام په دعا باندې روړو د کې یو امساوه چې هغه طالوت رحم الله سره ناب کا هغه باندې برابر او خطا نو د خلکو یقین راغی چې دا زمونږ بادشاه دی. او بیا هغه د جالوت سره مقابله وکړو میدان یې وګټه خو په برکت د داود علی نبینا علیه الصلاة والسلام وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمه وعلمه مما یشاء. قرآن کریم دویمه سفاره الکه پوه شوې که پوه نه شو نو دې نه دا خبره واضحه شوله چې د تبرکاتو ادب کول په هغې وسیلې نیول دا سبب د فتح او د نصرت من الله ګرځېږي او د تبرکاتو ګستاخي او بېدبي کول دا سبب د بلاو د امراضو د هلاکت او د مرګونو ګرځېږي. الکه پښتو شوې که پښتو باندې پوه شوې که نه دغه شان ځان سره ولیکئ. سورة آل عمران 97 نمبر آیت ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا
وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهیم فيه آیات بینات. دا آیات بینات سری پکې دی حرم شریف کې. نو په دې ځان سره ولیکي علامه سیوطي لیکلي په حاشیه د جلالین ځان سره حواله ولیکي. ها تفسیر جلالین اول جلد 55 صفحه او بیا لاندې ولندې حاشیه مو لیکي 15 حاشیه د تفسیر جمل په حواله سره لیکي ومنها ان الطير لا يعلو. یو نخا د الله د قدرتونو دام دا چې مارغه د بیت الله شریف د ساحې او د چت د پاسه نه تیریږي. خو حاشیه کې بیا لیکلي بل اذا قابل هوا چې مارغه د بیت الله د هوا بر مقابل کې راشي وهو فی الجو او د بر په فضا کې انحرف عنه یمینا و شمالا ځان د پخیو په ګس طرف تو کی ولا یستطيع ان يقطع هواه او مارغه طاقت نه لري چې د بیت الله د هوا قطع کې پورې د چت د پاسه دی وړي. خو الا اذا حصل له مرض ویجی کم مارغه بیمار شي فيدخل هواءه للتداوي نو بیا د بیت الله شریف د پاسه تیریږي د برکت حاصلولو د دوایي او د علاج په خاطر تیر شي. خو چې د سخت نه سخت بیمار مارغه د بیت الله د پاسه تیر شي چې پورې اوړي الله شفا ورکړي نو مارغان د تبرک په امکنو مقدسو متبرکو باندې قیل دي. خوابیان اولئک کل انعام بل هم اضل دور پسې کارغنم زیات گمراه دي. عمده خبره تفسیری خازن هم کړي ځان سره ولیکي اول جلد 276 صفحه تفسیری خازن اول جلد 276 صفحه هغه لیکلي ومنها ان الطير اذا مرض منه شيء استشفى بالكعبه. مارغان چې کله بیماران شي نو استشفاء بالكعبه حاصلي شفا پس حاصلي په کعبه حاصلي. او دا غنو تفاسیر دا خبره کړي لکه مثلا ځان سره ولیکي تفسیر ساوی اول جلد 226 صفحه تفسیر ساوی اول جلد 226 صفحه تفسیر روح البیان دویم جلد 29 صفحه تفسیر معلم التنزیل اول جلد 329 صفحه تفسیر فتح القدیر اول جلد 322 صفحه تفسیرات احمدیه اول جلد 202 صفحه تفسیر کمالین اردو والا چراوالی تفسیرات احمدیه اول جلد 202 صفحه 202 صفحه تفسیر کمالین اول جلد کې دا خبره په د غزیلی کلی دا خبره باندې پوښ وکنه. او د یوسف علیہ السلام واقعہ خو ما درته بیان کنه 93 آیت سوره یوسف پارا نمبر 12 چې قمیص را لګلو تغم زمونږ د پاره دلیل لې. بل آیت ځان سره ولیکي په اثبات د دې مسلې کې چې د تبرک به اثار صالحین مسله ده. سوره بقره آیت نمبر 125 سوره بقره آیت نمبر 125 واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. دلته ځان سره تفسیر مظهری ولیکي په دې زبان دی خو تفسیرات احمدیه د بخاری شریف په حواله سره لیکلي دي. عمر فاروق صاحب وی چې زما رائے د الله تعالی د وحی سره په څو ځایونو کې موافق راغلی. یو پکې دغه ځای خي وی د نبی صلی الله علیه وسلم سره روانو مبارک د مقام ابراهیم په خوا کې تیرېدو نو معرض کو چې یا رسول الله د ابراهیم علیه السلام د قدمونو د زید د مون زید جوړ نکم سر پکې ونه لګوم الله ته دا خو د نیکانو د قدمونو زید د برکت په نیت دا سر پکې کې نه دم. نو آیت راغی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. د ابراهیم علیه السلام د قدمونو زې مصلی ونیسئ مرس پکې وکئ سر پکې کېدئ. تا ته به کله کله وهابیان دام وایي. د عمر فاروق صاحب د تبرکاتو قایل نو یو ونه وه خلکو د هغې تعظیم کولو وی چې دا هغه ونه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم د دې لاندې صحابو سره بیعتونه کړي حدیبیه کې بیعت الرضوان د دې لاندې واقع شوی. عمر فاروق صاحب ورغه دا ونه ورته کټ کوي
خبره باندې پوه شو. وی دې نه پته ولګېده چې عمر فاروق صاحب د دې قایل نو، ورته نیم حدیث مه وایه. بخاري شریف کې راغلی چې اصل ونه چې کوم لاندې بیعت واقع شوی و د خلکو نه ورکه شو. خلکو یو فرضي ونه راونیوله او د هغې ته د برکت عقیدې ساتلې او د هغې تعظیم شروع کو. عمر فاروق صاحب دغه فرضي ونه دا کټ کړې وه، اصل ونه ورکه. بخاري پوره حدیث ووایه. د عمر فاروق صاحب عقیده دې نه پته لګي چې نبی علیہ السلام ورته وی چې دا مقام ابراهیم دی، او هغه ورته وی چې یو 2 رکعاته مونځ پکې د برکت دپاره نه کوم. او بیا آیت راغی چې د ابراهیم علیه السلام د قدمونو ځای د مونځ ځای ونیسئ جوړ کړئ. او تر قیامته حجاجو ته معتمرینو ته دا امر دی چې په کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام قدم ایښودلی په دغه ځای کې ماته سر کېدی. تاسو را سره وی چې د ادبان ابن مالک صاحب کور ته لاړو مونږ، دی را سره و قبا شریف ته تلي و. د هغې نه واپسې کې مسجد جمعې ته راغو. مسجد جمعې ته مخامخ 10 قدمه کې ډبل روډ تیر شوی دی. دا یو روډ کراس کې هغه بل روډ چې څنګه کراس کې مسجد جمعې ته مخامخ دا مسجد جمعه هم کنده کې دی. دا کور د ادبان ابن مالک رضی الله عنه دا هم داسې بیسمنټ په شکل دی، چھت پې نشته، همداسې آبادي ده پرېښې ده. بس روډ باندې به ودرېږي او لاندې به ورته ګوري. هغه پخوانی د هغه وخت آبادیانې پکې اوس هم ښکارېږي. بخاري شریف را سره ما دې ملګرو ته ویل راواړوئ 60 صفحه بلداره کلوک په هغې کې حدیث اول جلد 60 صفحه. د ده نظر کې لږ مسله وه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغی وي د محلې امام یم، کله کله باران وشي، لارو کې اوبه راغلي، خوړونه بیږي، سترګو کې مې دروندوالی دی، جمعې ته نشم تللی. که لږ مونږ کره راغی او زمونږ کور کې م څو قدمونه واغستل او یو ځای درته زه وښیم او هغه ځای کې راته مونځ وکئ چې بیا هغه ځای کې زه کور کې چونتره او مسجد جوړ کم، نو چې کوم ځای تاسو قدمونه ایښودلي چې هغه ځای کې تبرکن مونځونه کوم او سر لګوم. مبارک به ورته ویلی وی که نه چې دا څه د بدعتیانو عقیده ساتي. خو د خدای تعالی مونځ دی، بس کور کې چونتره او جومات جوړ کړو، مونځ کوونه ما څه ته غواړي. مبارک ورسره وعده وکړه، د وعدې وفق او طبق کور ته یې ورغی. او چې ورغې د نږدې مضافاتو د ګرد و نوا څومره مریدان او صحابه د نبي علیه السلام چې و دا کور وړوکی ځای و، غالبا 6 مرلې ځای جوړېږي او دا ډکو د صحابو نه بخاري شریف کې راځي. او د دومره ګڼه کې یو کس وویل چې مالک ابن دخیشن پکې نه دی راغلی، او چا وویل چې منافق دی که نه ځکه نه دی راغلی. مبارک چې واورېدی وي دا منافق نه دی، کلمې ویلې ده، ایا دفاع کوي. بیا ورته یو صحابي وایي چې څنګه منافق نه دی؟ دغه چې موږ سره میلاویږي یو رنګ یو چې منافقانو سره میلاویږي سم خاندي او غاړې ورکوي او د هغې سره ناست پاست دی. مبارک بیا دفاع کوي، منافق ورته مه وایي، کلمې ویلې ده. مقصد مې دغه دی چې د دې عقیدې قایل عمر فاروق صاحب مو انبیاء مو او امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک هم د دې قایل وخه د تبرکاتو بیا اثار صالحین چې نیکان یو ځکه قدمونه کیږي هغه ځکه برکت راځي او د برکت تم او امید هغه ځکه ساتل دا د رسول الله مبارک نظر او فکرو پوش. همدغه روایت محمود علوسی روح المانی ځان سره ولیکي، اول جلد 315 صفحه کې بیا دارنګه ذکر کړی دی د امام ابو نعیم په حواله. روایت د ابن عمر سے نقل کړي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد عمر رضي الله عنه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر سے لاس اونیو فقال يا عمر وتيو عمر هذا مقام ابراهيم. روح المانی دا ذکر کړي ښا د ابو نعیم په حواله دا مقام ابراهیم دی. فقال عمر حضرت عمر سے ورتوي افلا نتخذه مصلى د منځ نه جوړو دا سر پکې نقدم لګ الله تا. فقال لم امر بذلك. مبارک وتوي چې ما ته د امر نه دی شوی د الله د طرف نه. فلم تغيب الشمس مازیګر نه پس دا کارو شو یا نور نه دی پریوته
حتی نزلت هذه الآیه، دا آیت راغی چې حضرت عمر سے ارمان پورا کا، حضرت عمر ارمان دی پورا کا، او تر قیامت پورې ټولو خلکو ته دا امر دی چې د ابراهیم علیه السلام د قدمونو په ځای کې ماته بس سریږ دی. تفسیر بیضاوی اول جلد 105 صفحه ځان سره ولیکئ. تفسیرات احمدیه هم دا لیکلي. خبره باندې پوښ. بهرحال دا خو د آیاتونو نه استدلال په دغه نظر او دغه فکر او دغه نظریه کې او دغه په ځل کې موږ سره حواله جات د تفاسیر پیش کړل. اوس په دویمه درجه کې موږ په دې کې سو احادیثو نه استدلال کوو. خبره باندې پوه شوي چې د اثبات د تبرک په حدیثو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې هغه شروع کوو. ناول نمبر حدیث ځان سره ولیکئ په دې مسله. بخاری شریف اول جلد 29 صفحه مکتبه رشیدیه. منکرین خطا تا اکثر په خلو باندې بخاری ډیر کی وهابیان خو بیا منی نه ښه. ته اوس ما د بخاری شریف په ختم کې ویلو چې امام بخاری دا زمونږ دی، دا نه څوک پردې نه کی، بلکې دا څومره محدثین چې تیر شوي، مفسرین چې تیر شوي، عقیدتاً اصولاً دا تمام په تمام اهل سنه والجماعه یو ورکې د وابیانو پنځپیریانو یا د مودودیانو وغیره د عقیدې والا نوخه دا ټول کلک اهل سنت والجماعت. د امام بخاری په اول جلد کې 29 صفحه کې دا حدیث وروړي. حدثنا وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده ما عبيدته رضي الله عنه هغه ته وی چې عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم موږ سره د نبی له سلام د زلفانو نه یو زلفه ده اصبناه من قبل انس، د انس ابن مالک د طرف نه موږ ته ملو شوی ده، او قال من قبل اهل انس، یا داغه د اهل د طرف نه موږ ته ملو ده. فقال هغه ورته د خپل عقیدې اظهار کوي. امام بخاری په خپل صحیح کې دا وروړي او ورته ویل لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنيا وما فيها. کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو زلف دا یو تار ما سره موجود شي د دنیا او ما فيها نه ماته دا ګران دی. لکه د دنیا او د آخرت د مشکلاتو د حل د پاره بس دا اکثر اعظم دی، پس دې بځ تبرک حاصلوم. نو هغه خلکم د دې اشیاء د عظمت قیلو اعتقاد به ورته ساتلو، معتقدینو د دنیا ما فيها نه دا یو زلفه د مبارک محبوبه ګڼله. خبره باندې پوه شوي. دغه رنګې ځان سره ولیکئ جامع صغیر 45 صفحه، جامع صغیر 45 صفحه او کنز العمال دویم جلد 286 صفحه. حضرت علی سے فرمائی سمعت رسول الله، ما د نبی له سلام نوریدلی وهو اخذ شعره، خپل یو وخت مبارک پلاس کې نیولې او خلکو ته وای من آذا شعره من شعري فالجنه عليه حرام. چا چې زما یو زلف دی یو تار ته ضرر ورک جنت په دغه سړي حرام دی. او سید منیر شاکر غوندي چې د جبت نوګده او جبت مشره ده، دومره مشر او دومره وګده جبه د نبی له سلام د زلف به دبه کې څومره وګده استعمالي. نفل جنت علیه حرام، جنت په حرام دی ښا. دا غرنګ ځان سره ولیکي دویم حدیث. بخاری اول جلد 29 صفحه کې دام ذکر کړي، مکتبه رشیدیه. مسلم دویم جلد 255 صفحه کې ذکر کړي. فتوح الشام اول جلد 210 کې ذکر دی. بخاری اول جلد 29 صفحه، مسلم دویم جلد 255 صفحه، فتوح الشام اول جلد 210 صفحه، تفسیر روح البیان دریم جلد 301 صفحه، تفسیر روح البیان دریم جلد 301 صفحه. سند د بخاری ذکر کوم.
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسا چې د حجۃ الوداع موقع باندې نبی له سلام کله سر اخریلو قلیکو کان ابو طلحه سے هغه صحابي دی اول من اخذ من شعره اول چې د نبی له سلام وخت په هوا کې کینچ کړو د ابو طلحه رضی الله عنه. دا حدیث په مذکوره صفحه د مسلم کوم چې تاسو ولیکلا باغی کې راځي چې رسول الله مبارک د دواړه زلف د یمین او د شمال د سر مبارک راواغستی او ابو طلحه سب تلاسونو کې ورکی ورتوي چې اقسمه بین الناس. په دغه موقع 1,24,000 صحابه کرام موجود دي ودا پدې کې د برکت د پاره تقسیم کچې برکتونه ته حاصل کی. پښتو باندې پوښ دا غرنګ ځان سره ولیکي مسلم شریف کتاب الفضائل دویم جلد 256 صفحه دویم جلد 256 صفحه انس ابن مالک فرمایي وی نبی علیہ السلام ته حجام رگ وهلو رگ په سر کې او صحابه کرام ته غیر چاپیره تاویدل طوافونه ته کول او دی دا غختل چې د رسول الله مبارک وخته مبارک زمونږ لاس کې را پریوزي چې مونږه د برکت د پاره ځان سره وساتو. پوښې په خبره باندې هم دا رنګ ځان سره ولیکي. د بخاری او د مسلم روایت د مشکات 222 صفحه کې ذکر دی. مشکات 232 صفحه روایت د بخاری او د مسلم دی. نبی علیہ السلام د حج د موسم په موقع مینا کې جلوه فروش جمرۃ العقبه باندې کاڼي وشتل بیا قرباني وکا بیا خپل مکان ته تشریف یوړو بیا نه روغختو اوغه ته خې طرف وړاندې کو ویدار ته خرایا بیا ورته ګس وړاندې کو هغه ورته خریلو بیا ابو طلحه سے برا طلب کو چراشه اين ابو طلحه اوغه چراغي مبارک ورته د خپل زلف ورکی ورته وی چې اقسمه بین الناس دا د خلکو په درمیان کې سکا دا تقسیم کا. په خبره باندې پوښ وزیر روایتو کې راځي چې نبی له سلام د خپل نوکانم قلم رسول الله اسفاره فقسم بین الناس نوکان شریف کټ کو صحابو کې دم تبرکن تقسیم کړیو. دا غرنګي بخاری شریف ځان سره ولیکي اول جل 48 صفحه موطا د محمد سے ولیکي او اویا صفحه قدیمی کتب خانه ده او مسلم شریف اول جل 1 صفحه امام بخاری سند ذکر کړي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم نبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت داوی خرجنا مع رسول الله د نبی له سلام سره موږ وروتو په بعد اسفاره بعد سفرونو داغه کی داغه واقعا د وګدل چونکی خلاصې درته وایم ټیم نشته. عائشہ رضی الله عنها د اسماء بیبینا هار غوخته وکنه او بیا غهار وشلیدو اته به درک شو او نبی له سلام د غی په التماس کې د غزي کې پاتې شو او خلک هم سره پاتې شو وليسوا علامه او د غزي کې وبدوي دي ډیر حیرانو وختیم درته ما دا ویلوخه نو خلک صدیق سیب تراغ فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه رضی الله عنها اقامت برسول الله والناس تنګور عائشہ بی بی ته داسو ک نبی له سلام پاتې کو خلک پاتې وليس علما وليس معهم ما او ور سره نشته دو ابو ذکیم ندی فجاء ابو بکر نغراغ و نبی له سلام وادي الراس ولا فخذ زما پتون باندې سره خودل او قد نام ودو او پلا راتوي چې حبست رسول الله والناس وليس علما وليس معهم ما ابي داوي فعاتبني ابو بکر وقال ما شاء الله ان يقول چې د الله څخه خو غیم راته وي
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي پدی تشی تشی پلاس وهلم فلا يمنعني من التحرك د خوځیدون نو می ساره کړي الا مکان رسول الله علی فخذی مگر د نبی له سلام سر چې زما پتون شریف باندې پروت وی نبی له سلام سباق علی غیر ما فانزل الله عز وجل آیه التیمم فتیمموا خلق تیممکم فقال سید بن الحدیر ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر نګور د برکت نسبت صحابه غیر الله ته کړي مونږ هم کو خبره باندې پوښ دا روایت بل ځان سره ولیکي بخاری کتاب الشروط یو لسم جز کې دا ذکر دی ښا بخاری یو باب لګولې باب الشروط فی الجهاد والمصالحه مع اهل الحرب و کتابه الشروط مشکات شریف 353 کې دا حدیث ذکر دی خبره باندې پوښوي چې کله د صلح حدیبیه واقعه مخه تراغه اول په دې واقعا خارج د ځان لک پوي کې نو بیا به دې حدیث ته ورکوش علامه قرطبي داغي انقشه صدا سے بیانې نبی رسول سلام په شپږم هجری کې صحابه کرام سره خبر وکړه چې داغي تعداد د عروه ابن زبیر په حواله او وسو دي خبره باندې پوه شوي او اویا ورکیو خانه وي او جابر سے په حواله راځي چې تعداد د صحابه سور لسو او ابن هشام په خپل تاریخ کې لیکلي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د عمرې کول اراده وکړه نو مکه معظمه ته دی روان شو او کله چې حدیبیه ته نږدې شو نو مشرکان راغو دي د مکه مکرمه د داخله دونه منع کول چې نشي داخله دي یو میاش نبی له سلام صلح حدیبیه چې واقع کېدل د حدیبیه میدان کې نبی له سلام یو میاش پاتې شو میاش بعد د مشرکانو مختلف سفیران براتلل خبرې وکېدلې او شرطونه بیا اخر کې وضع کړل چې را روان کال ته برادي سکل به واپس ځي بیا را روان کال ته چې راځي توره بستا سوکاش کې پرته او 3 ورځې به تیروي عمره به کوي واپس به فورا نوځي او نبی له سلام وسره دا خبرې هم منلې تفسیر قرطبی دویم جلد 300 وختم کې دا واقعا تفصیلی ذکر ده ابن هشام تاریخ ابن هشام اسیرت النبوی علی ابن هشام دریم جلد 258 کې فرمای ویجی کله د صلح واقع کېدله اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بدیل ابن ورقه خزاعی راغی هغه ځان سره څه کسان امرا وستیو او نبی له سلام سره خبرې وکړي چې څنګه راغلی مبارک ورته ویل چې د حرب اراده مې نشته موږ د بیت الله شریف د زیارت په اراده راغلی یو نو بدیل ابن ورقه خزاعی سره د ملګرو قریش ته واپس لاړ اغي توي تاسو سره جلتی کوي نبی رسول سلام د جنگ پنيت نه دی راغله د زیارت د بیت پنيت راغله پریږي دی نو قریش دې متهم کو بدنامي کو ویتا سوای او بدی خبري ورته کی بیا قریش نبی رسول سلام بس مکرز ابن حفص راولې غلو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کله وکړو دی نبی اسلام صحابه ته ویل چې دا یو دوکباز سړی را روان دی دا یو دوکباز سړی دی د سره بیا د نبی صلی الله علیه وسلم خبري وشي په شان د بدیل ابن ورقه خزاعی او دیم قریش ته واپس لاړې قریش بیا یقین نکو بیا حلیس ابن القمر ولېګلو کله چې هغه نږدې شو نبی رسول صحابه ته امر وکړو چې دا هدیه ورته مخامخ کې چې دا وګوري نو کله چې هغه هدیه ولیدي او پیغمبر علیه السلام ته نږدې مرانغې بس واپس لاړې قریش ته وی چې قسم نغي سره ما هدیه وکړه د بیت شریف د زیارت په نیت راغلی جنگ اراده نه لري خبره باندې پوښ هغه ورته چې کینه ته خو یو عربي علم د سره نشته دی تاریخ ابن هشام په دې ځکه یو تفصیلی واقعا هم د دلی کلی چې دی بیا ډیر غوسه شوی او خبرې هم دی قریش ته کړې حاصل دا چې اخر کې دی بیا عروه بن مسعود ثقفی راولېګلو دغه د قریش په د باندې غټ اعتماد
هغه ورته زه ورځم او مبارک سره خبرې کوم چې څنګه راغلی دی. اوس چې بخاري شریف تراشه نو هغه د عروه ذکر کړي، دا باقي به نور کتبونه راخلي. نو چې عروه راغی نو بخاري لیکلي ثم ان عروه جعل يرمك واصحاب النبي بعينيه صلى الله عليه وسلم. عروه بن مسعود ثقفي چې کله راغی نو د نبی رسول سلام د صحابه د سترګو په دې ګټونو باندې سارل دی خو چې دا سکی. قال فوالله نو دې رستو قسم خوري زما دي قسم په ذل جلالی ما تنخم رسول الله نخامه. پیغمبر علیہ السلام خراش کې مبارک نه دی گزار کړي الا وقعت فی کف رجل منهم، او که مبارک با د خلی مواد خراش کې گزارولو صحابه به ورته لاس نیولو. فدلک بها وجه وجلد، او مخ او سرمن به ور باندې بیا غوړوله. واذا امرهم ابتدروا امره، او چې کله مبارک بدی ته د سشي امر کولو نو په جلتیا سره به امتصال د امر داغه کولو. واذا توضوا، او کله به چې دو دس کولو کادو یقتتلون علی وضوئه، دغې نږدې وو چې د نبي رسول سلام د ودس په پاتې اوبو خپلو کې په جنګ شي. ګوره صحابه د تبرک داسې قیلوخه. واذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، او چې مبارک به خبرې کولې دي به چپ ناستو. وما يحدون الیه النظر تعظیم الله، او د ډیر تعظیم د وجې سترګو کې ورته سترګې نه اچولې، په تیره و نیغ نظر یې ورته نه کتل. نو عروه خپل ملګرو ته واپس بیا ورته وی چې والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشیه، زما دې قسم په ذل جلالي په ډیرو بادشاهانو دربارونو ته ورغلی یم، قیصر ته ورغلی یم، کسرا ته ورغلی یم، د حبشو نجاشي بادشاه ته ورغلی یم. والله ان رأيت ملكا يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. دنیا بادشاهان می کتلی کشران وی تعظیم کولو، خو داسې کشران لکه صحابه چې د نبی رسول سلام کشران واخلي څومره تعظیم چې دوی د مبارک کوي. په دې کائنات کې موږ داسې کشران پیدا نه کړو چې په دومره انداز د خپل مشر تعظیم وکړي. بخاری اول جلد 301 صفحه. خبره باندې پوښ دغه رنګ مسلم شریف ځان سره ولیکئ، دویم جلد 209 صفحه. مسلم شریف دویم جلد 209 صفحه. ام د عروه بن مسعود ثقفي بارکه وی فقام من عند رسول الله، د نبی له سلام د خوانه پاسید وقد را ما يصنع به اصحابه، او هغه خبرې د مشاهده کې چې صحابو د سره کوم څومره د مینې اظهار کولو. لا يتوضا الا ابتدروا وضوءا، او دس به نه کولو مگر دی به د دس پاتو بو ته جلتی کوله. ولا بسق بساقا الا ابتدروه، او لاړ به نه توکلی مگر دی به ورمنډه کا هغه به روچتولې پزان به مګلې برکت به ته حاصلولو. ولا يسقط من شعره شيء، او وختونه به یو وخت نه گزارید الا اخذو مگر دی با غستلو. نی فرجایل قریش ته وراغه ورته یا معاشر قریش انی قد جئتو کسرا فی ملکه وقیصر فی ملکه والنجاشی فی ملکه والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في اصحابه صلی الله علیه وسلم. ډیرو بادشاهانو ته ورغلم کې سر کسرا نجاشی ته، خود دسې بادشاه مې خپل قوم کې نه دی لیدلی چې دومره مینه ورسره قومو کې، دومره تعظیم قومو کې، څومره چې نبی علیه السلام د خپل صحابو د یارانو منځ کې څومره مکرم او معزز دی چې هغې ته څومره برکات حاصلوي. دغه مسلم شریف وخه